د مامون مسلمان زما ورور دی داغه کور رانېدل والله چې داسې دي لکه زما کور رانېدل. بسم الله الرحمن الرحیم. نن سحر نه د ماموندو په بعضې علاقو په بعضې سیمو باندې پوجي اپریشن شروع شوی دی او د دې وخته پورې چې د دغې اپریشن په حوالې سره کوم اطلاعات دي هغه دا ده چې په دې اپریشن کې عوامي طبقه متاثره شوې ده. ډېر کسان داسې دي چې هغه شهیدان شوي دي، ډېر کسان د درجنو په تعداد کې هغه زخمیان دي، څه کورونه په نښه شوي دي، څه ګاډي په نښه شوي دي او دا اطلاعات هم د هغه ځای نه بعضې ملګري راکوي چې بعضې زخمیان په کورونو کې محصور دي. فریقین د هغې د کورونو نه محاصره کړې ده نو هغې خپل مریضان اسپتال ته د علاج معالجې دپاره بر وخت رسولی نشي، اوس هم په زخمی حالت کې دي. په دغې حوالې سره حکومت ته بلکې د جنگ دواړو فریقینو ته موږ د جنگ د خاتمې درخواست کوو چې دا جنگ ختم کوي، دغه زخمیانو ته لار ورکوي، دغه مسلمانانو ته چې د اذیت سره مخ دي هغې ته لار ورکوي چې هغې اسپتالونو ته راشي خپل علاج معالجه وکړي. او دا جنگ چې په دې کې عوام متاثره کیږي، مخکې هم د دې قسمه جنگونو مخالفت کړی دی، د دې اپریشنو مخالفت کړی دی. اوس هم دا وایو چې دا مسلې دا اپریشنې دا جنگونه دا د مسلې حل دی نه. موږ مسلمانان یو، د مامون مسلمان زما ورور دی داغه کور رانېدل والله چې داسې دي لکه زما کور رانېدل، داغه بچې زخمی کول او شهید کول دا داسې دي لکه زما بچې زخمی کول او شهید کول. کم چې د هغه ورثو احساسات او جذبات دي دا زمونږ هم دي. لہذا په دې قوم باندې په دې ولس باندې رحم وکئ، د جنگ ته خاتمه ورکئ. دواړه فریقین د انساني همدردۍ په بنیاد د انساني خون او وینې د زیان د بچاو په خاطر او د دغه لوی تباهۍ نه د دې قوم د بچ کولو په خاطر باندې دا جنگ ختم کئ، ټوپکې کېدوئ، د امن لار خپله کئ او د قوم ته او د ولس ته د امن لاندې د سکون لاندې د اطمینان لاندې د زندګۍ حق ورکئ. والسلام علیکم.